هغه کومې خبرې دي یا کوم حکمونه دي چې په انسان باندې مسلمان ښځه یا سړي باندې غسل فرض کوي که سړی وي هغه که زنانه وي نو په هغې باندې غسل واجب فرض کېږي کم نو څلور خبرې داسې دي چې کله په ښځه یا زنانه یا په سړي باندې راغلې نو دې سره د باندې غسل واجب شو فرض شو فرض واجب نه نمبر 1 کله چې انسان جنوبت کې شي معنا مقصد دا دی که دته احتلام سړي ته وشو یا زنانه یا خپل خاوند یو بل حاجت پوره کړلو شرعي نو په دې سره په زنانه او سره په سړي دواړو باندې غسل واجب کېږي معنا مقصد دا دی که چا خپل خواهش پوره هغه که چا په لاس سره پوره کړی وي او چا کمني زوی شو نو په دې ټولو سره غسل په سړي یا په زنانه باندې فرض کېږي دویم هغه زنانه چې دی کله د حیض نه پاک شي حیض یې ودرېږي د دې نه پس چې کوم غسل دی د فرض دی مطلب د حیض نه بعد به دغه زنانه چې کوي غسل کوي نمبر 3 غسل فرض دی په هغه زنانه هر کله چې دا ته پاکي حاصل شي د نفاس نه معنا چې کومه ښځه کومه بیبي هغه د نفاس د بیمارۍ نه صفه شي نو دې نه بعد غسل کول چې دي فرض دي او نفاس بیماري هغې بیمارۍ ته ویلی شي چې کله د ښځې بچی وشي هغې نه پس چې کومه بیماري وي هغې ته نفاس بیماري شي و نمبر 4 مړي له غسل ورکول په ژوندو باندې په ورثاو باندې دا فرض دی مطلب مړي له غسل ورکول دا فرض دی ها خو چې کله ژوندي وي چې ژوندي نه وي بیا به او متا یسن الغسل او کم هغه دي چې هغه په غسل سنت دي نو ټولو نه څلور هغه دي چې هغه سنت غسل دی په هغې کې لصلات الجمعه د جمعې لمونځ ته غسل کولی دا سنت دي اگر چې تفسیر مظهري ورته هغه واجب وي مطلب دا دی چې د جمعې د ورځې غسل کول تفسیر مظهري کې وګورئ نو هغه ورته باقاعده واجب وي خو سنت دي دویم صلات العیدین د دوو اخترونو د وړوکي او د لوی اختر دواړو له غسل کول منځ ته یې نو دا سنت دي دریم للاحرام د احرام د کله مکه مکرمه ته د الله پاک ټول وځي نو چې کله احرام تړی د هغې نه مخکې به غسل کوي نو دغه چې دي سنت دی او دا به ضروري دی وصلولا للحج فی عرفه د بعد زوال الشمس حج مې دپاره چې کله عرفې ته ځي پس د زوال الشمس نه د میر د قریشدو نو دغه څو خبرې وي د در سره مخکې شیر کو چې تاسو نور مؤمنینو ته پته ولګېږي الله رب العالمین دې موږ تاسو نیک او صالح او خپل تمام حاجتونه الله رب العالمین تاسو ته پوره کړي وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين